ربط د سورۃ الصافات سره دا دی چې پاغي کې د الله د وحدانیت ذکر دی په ابتدا کې چې ان الہکم لواحد خیال کرا او په دې صورت کې هم د اثبات قرآن د رسالت او د وحدانیت ته الله تعالی په ابتدا د دې قران پاک کې هغه شوی ځکه چې هغه مخکې سورۃ الصافات شو هغه مکی او دا سورۃ دام څه ده دا مکی او شان نزول د دې سورۃ دا ده چې ابو طالب د نبی علی السلام تر هغه بیمار شو بیمار پرسیلا ابو جهل عاص بن وائل اسود ابن مطلب اسود ابن عبد یغوس دا مشران د مکی د تپوسو د بیمار پرسه لپاره رااله په دې نیت باندې رااله چې وڅ خدا ابو طالب څخه ژوندې دي او سباله کدی وفات شي او مونږ د دې پیغمبر نه خلاف کو نو د عرب قومونه بوي چې عجيبه خبره ده پرونی د ترنه یریدل نغه نه شو کوله او چې ترې وفات شو نو مقابله تر اوتلو نه خدا دا چې د دې تر په دې ژوندانه باندې موږ د دې سړي سره د مصالحت خبرې خیال کړه حضرت ابو طالب سے وہ نبی علیہ السلام روختو او دی قریشو ته چې کوم نه نو د قریشو دا شکایت د نبی علیہ السلام ته ورسه وی بچیا دا ساده قوم مشران دي او دی دا فریاد راوړی دی چې را دې زموږ د خدایانو بد وایي نو خطا د چې ته د دې د خدایانو نه خاموش شي تخپل کار کوا لکم دینکم ولی دین تخپل کار کوا دوی خپل کار ته پرې دا د دې خلاف مکو حضرت صلی الله علیه وسلم خپل تر حضرت ابو طالب ته فرمایله وېدما تر زه خو د دینه صرف یو کلمه غواړم چې هغه یو کلمه مال راکړه نور د دینه زه هیڅ نه غواړم ابو جهل وی را پاتې دا وی چې وراره یو کلمه خو نه لږ کلمې به مونږ وایو خو زمونږ د دې خدایانو بد ما نو نبی علیه السلام ته وی ښا وی بیا خو صرف دا کلمه وای چې لا اله الا الله خیال کړه کنه صرف دا وای دا د څه کلمه د چې تاسو په د عرب او د عجم او بادشاهان شي ښا ابو جهل وی ښا وی دا خو درته ډیر ګران ځکه چې د الله خدا چې ګرز دی چې زمون په دې ټولو خدایانو دی راتاو او دا غي کفاره دې ماته کړلې پس سره ولا اله سره کوشش نه وانطلق الملأ خیال کړه کنه ټول په تیزی روان شوې د جامونه دا دوی ټکواله روان شو او وصیت یو بل ته کو واصبروا علی الہتکم یالکو دا خبره چې کوم دی دا غوړې د پرې خودو نه لخوا دا د شرک دا خبره دا به همیشه او دا دې چې سوی دا خو پاک لیونه دی کوشش وکړه ان هذا لشیء یراد دا دې چې سوی دا د خپل مطالب دي د خپل مطالب دي خپل خواهشات دي کوشش دغه خبره مونږ نه نو الله فرمایي سواد الله پاک کوي په معنا د دې حرف باندې والقران زما د قسمی په قران پاک باندې ذکر چې خاوند نصیحت ته بل الذين كفروا بلکې کافران چې دي فی عزت دي په تکبر کې دي کافران په تکبر کې دي وشقاق او په اختلاف کې دي کما هلکنا من قبلهم
ډیر هلاک کړي دي مونږه مخکې د دینه من قرن قومنا فنادوا ها پس دی یو بل ته چغې والدي چې کله هلاکېدل به ها یو بل ته به یې چغې ولا تحین مناس او نو د دې دپاره الله فرمایي چې ډېر مونږه هلاک کړي دي چغې به یې والي او نو د دې دپاره هغه وخت د نجات لات دا لغت ته په لیسه کې ښه لات څه دی لغت ته په لیسه کې نو د دې دپاره وخت د نجات مناس څه ته ویلی شي نجات ته خلاصي ته خیال کرا لکه مناس منجا مأوا پوه شوې که نه مخلص ځای د نجات ته ویلی شي اجعل الآلهة او نور وعجبوا دوی تعجب وکړو ان جاءهم منذر منهم چې راغی دوی ته يرونکې پیغمبر وقال الكافرون اویل کافرانو هذا ساحر کذاب دا سړی څه دی دا ساحر دروغجن دی اجعل الآلهة آیا د ګرځولي دي ټول خدایان اله واحده یو خدای دا ټول خدایان 380 دا په یو کې مدغم کړل اورېکه یو په ډېرو کې مدغم کېږي خو ډېر په یو کې نه مدغم کېږي پوه شوې ان هذا لشيء يراد دا خبره چې دا چې خبره ده چې دا د دې نه تعجب کېدلی شي د دې نه تعجب کېدلی شي وانطلق الملأ منهم روان شو یو ډله د دې نه روان شو د کور د چانه د حضرت ابو طالب بیا یو بل ته تقریر دغه وصیت کوي انیم شو الګه زیځه خځې خپل کورونو ته جرګه ختم ده واصبروا على آیاتکم کلک شي په دې خپل خدایانو باندې ان هذا لشيء يراد بشک دا تبلیغ د چه دی دا داسې شی دی چې د مطلوب دی دا تبلیغ د یو غرض د پاره دی پوه شوې که ما سمعنا اورېدل نه دي کړي مونږه به هذا په دې کلمې سره دا دې چې کومه کلمه وایي چې لا اله الا الله دی دا مونږه نه دا اورېدلې فی الملت الاخره په دې دین لوستنې کې په آخري دین کې خدا کلمه چې ته مونږ نه دا اورېدل خیال ولې دی خو 1500 کاله د سوا زمانه د فترت وانه لا اله الا الله پکې چرته حقیقت هم دا دی چې دا دوی نه واورېدلې ولې چاپېره ماحول ټول سو د شرک ماحول پوه شوې بوتان په زړونو کې سو دنه کورونه پکې کړي ان هذا نه دا کلمه ده الا اختلاف مگر د ځانه جوړه شوې دا د ځان دا پرزي بناوټي کلمه ده پوه شوې کنه د دې څه حقیقت نشته ده انزل عليه الذکر آیا نازل شوی ده په د باندې قران پاک مين بیننا په من زمون کې ولې زمون د څخولې ده یا نسبی ده یا څه چل ده بل هم په شک من ذکری بلکې دوی په شک کې دي من ذکر د نصیحت زمانہ الله فرمایي چې اصل کې دما د نصیحت ندي سړي په شک کې بلکې دا کفار چې دي لما یذوق عذاب دی دا لانه د سکل عذاب لره سفیړه لانه د خورلې که سفیړه یو خورله کنه نه بیا بدی شي ده ام عندهم خزائن رحمت ربک آیا د دې سره خزانه د رحمت طرف ستادي اغه رب العزیز الوهاب چې غالب او بخشش کوونکی دی ام لهم آیا د دې مشرکانو د لپاره ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو د ولرځي وما بینهما فليرتقوا کدی وی بادشاہي زمونږه دا ځکه نه دی خو دې بار اوخی دي فليرتقوا دي وخی دي په اسباب پس کې په اسباب د څه کې په رسول د اسمان باغی کې دی وخی دي او په اسمان کې د معلوماتو جند ما هنالک دا کفار دا یو لخر دی هنالک په دغه وطن په دغه موقع کې یا په دې مکه باندې دا یو لخر دی هنالک په دې مکه باندې په دې مکه د عربو باندې دا کفار سړي دا یو لخر دی محزومون دا چې لخر دی محزومون چې شکست خورده دی من العذاب د قومنا دا غ شکست یافته قوم دی کذبت قبلهم انکار کړو مخکې د دینه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد وفرعون ذل اوتاد هغه فرعون چې خاوند څو د میخون وتد وتود اخیا وتد وتود اخیا میخ ته ویل شي دوا میخونه چې کم دین د مجرمانو په خپل په لاسونو باندې ټکوال
و ثمود او دارنګي دي تکذیب کړو مخکې د دینه شا ثمودیان او قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک العذاب دا ټول قومونه دا مختلف لخرې ان کلن نو دا ټول قومونه الا کذب الرسل مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو په حق عقاب ثابت شو عذاب دما یعنی په حق عقابی دا کثرې چې لیکل کنا دا قائم مقام د صدا د مضافون الیه وما ينظر هؤلاء نګوري دا مشرکان الا صيحه واحد انتظار نکي دا مشرکان مگر د وی چغي دا چې چغا مالها من فواق چې نبوي داغه د پاره من فواق سفرق خیال کړه دا چې چغا چې پاره کې بیا وقفه نوي ابا مسلسله به مسلسل فواق پیژنې کنه فواق څه ته ویل شي فواق دا جمع د فیقتون دا فیقه او فیقه څه ته وایي د دوه شو په میانس کې چې کومه فاصله وي هغه ته څه وایي د دوه شولو په میانس کې چې کومه فاصله وي هغه ته فیقه وایي فاقا فوقا فیقه فاقل وږي ته وایي او فوقا اوچت شي ته وایي او فیقه څه ته وایي دغه مهلت ته وایي خو شي وکړه لکه دا زنانه چې غواول وشي بیا ورته بچی پرېږدي او بیا یې وشي دغه د میندې ساعت ته څه وایي دغه څلور پنځو منټو ته څه وایي دې ته فیقه ویل شي فیقه ما لها نه به د دغه چغې دپاره من فواقو یعنې څه فاصله دا به مسلسله چغه وي پوه شوې بېکه وقالوا ويل دي مشركان ربنا يا رب زمونگا عجل لنا خطونا تادی وکي مونږ لرا په عذاب زمون کې قبل يوم الحساب مخکې د ورځې د حسابنا خدایا د حساب نه مخکې په مونږ عذاب راولي خو شي په قد څه ته ویل شي قد حشې ته ویل شي قد قسم حذ اولئک ذو حذف عظیم قد قسم حد حصہ خوش بکا دا ستا ویلی شی براخی تا خوش قط والا که نرگوڑ تم وی قط ستا وی نرگوڑ قط حصے تم قط ستا وی قط اسم فعل لی پا مانا دا انتحی تا رکھا فقط قد څه دی اسم فعل دی په معنا د څه سره د انتهاء سره یو قطو دی قطو څه ته اسم ظرف څه دی کوم ظرف دی ظرف زمان دی که ظرف مکان ظرف زمان دی څه ته وایي یو عوضو دی هغه زمان مستقبل ته وایي یو قطو دی هغه زمان ماضي ته ویلی شي پوه شو اصبر على ما يقولون صبر کوه اے حبیبا على ما يقولون فخبروا چې دا مشرکان وای واذكر عبدنا داود ذل اید یاد کا واقعات داود علیہ السلام ذل اید چې خاوند قوتو انه اواب شکده رجوع کوونکې والله تعالی تا ډیر عابد ان سخرنا الجبال من مسخر کړو غرونا معه سره د داود علیہ السلام نه یسبحنا تسبیح به کول بالعشی په وخت بیګا کې ول اشراق په وخت صبا کې په وخت صبا وتویر محشورا هم مسخر کړو مارغانو لرا مارغانم د سره مسخر کړو محشورا چا په جمع کړل شو ټول بلا لخر براله کل له اواب ټول الله تعالی ته رجوع کوونکو ټول الله ته رجوع کوونکو یا له ضمیر راجع د داوود علیه السلام داوود علیه السلام ته سو تابع داغه د اشارو سو هغه د اشارو تابع وشددنا ملک محکم کړي و بادشاہي زده لویا بادشاہي د لور کړي واتیناه الحکمت امن ور کړي و دتا هغه بادشاہي د نبوت دته موږ سلطنت ته نبوت ور کړي و فصل الخطاب او بهترین خطاب
د ته فصل خطاب مونږ ورکړو. دا فصل خطاب څه ته وایي؟ یعنی الخطاب الفاصل د اضافت د صفت موصوف ته، یعنی هغه کلمه هغه خطاب چې داغه کلمې به دیو بل نه جدا، کلمې به دیو بل نه څه جدا. خیال کړه معنا دا ده چې یو کلمه به مکرره نه ویلا. چا؟ حضرت داوود علیه السلام. پوه شئ هر کلمه به د بل نه سوا ځان ځان دا. پوه شئ دا فصل خطاب دا د صفاتو د شعیب علیه السلام صفاتو ا د ټولو نه زیات بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات چې د نبی سلام وعد بداسو چې پاغه باندې ټول مخاطبین پویدل. وهل اتاک نبأ الخصم ایا راغله تا ته ای زما حبیبا خبر داغه مدایانو تا ته د داوود علیه السلام داغه مدایانو خبر راغله د زما پیغمبره داغه نه خبره هغه څه چل کړو. استصور المحراب هغه وخت چې دغه مدایانو خطل وکړلو چې کوم دیوال ته د عبادت خانه دیوال ته وختل سو دغه مدایان چې دا وی پرشتي او ظاهر سو د انسانان. پوه شئ تصور څه ویلې شي الصعود الى السور. پوه شئ سور څه ویلې شي دیوال سور. تصور څه ویلې شي پسین سره دیوال ته خطل ته ویلې شي پسین سره. خیال کړه د محراب نه مراد د عبادت خانه یا د دربار شکم نه سره دیوال ندی په دیوال باندې ور وخت ولې چې دروازه بنده و وخت د غرمې وو دروازه سوا بنده و. داوود علیه السلام آرام کو استراحت کو فرشتي چې کوم نه ناسا په ور وخت په دیوال. اذ دخلوا على داوود په وخت چې داخل شول دا فرشتي په داوود علیه السلام باندې ففزع منه دې خوفزده شو د دینه. قالو دی ورته وی لا تخف ما یریګه ته څنګه بادشاہ ته څنګه بادشاہ چې یریږي. پوه شئ مونږه صاحب مونږه مدایان یو مقدمه تعالی راوړی ده خصمانه مونږه دوه تنه خصمان یو دوه تنه سوی مدایان یو یو مدعی او بل مدعی. ختم څه ته ویلې شي مقابل. بغا بعضنا علی بعض بغاوت کړلې بعض زمونږه په بعض باندې په یو بل باندې مونږ څه زیاته کړې د څه نه وای چې د یو په ما باندې زیاته کړې ده. پوه به کنه ویره مونږ کې یو بل کې سره په یو بل کې دغه راغلي ده خفقان راغلي ده په یو بل باندې څه کړې ده زیاته. خیال کړه دا د داوی او د برداشت حکمت چې کوم دی د څه نه وای چې درا باندې ظلم کړي بیا خو مقدمه خرابېږي بیا دغه ته بیا ګمبر ویلې شي. پوه شئ به مقدمه خرابېږي نه د چې په نرمۍ سره. پوه شئ به چې شیبه خبره دا چې په مونږ کې څه زیاته په یو بل شوه دی داغه په وجه نه په وجه باندې مونږ تعالی مقدمه راو فحکم بیننا فیصله وکړه منځ مونږ کې به راکې په حق سره ولا تشتت زیاته مکوا د یو طرفداري بم نه کې وحدنا مونږ رحمایي وکړه الا سوا اسرات سیدا لارې ته مونږ دواړه چې کوم نه سکا ورسه. ان هذا اخي مقدمه دادا چې دا زمارور دی خیال کړه دې زمارور دی ته په ما باندې داوا کړي په ما باندې څه کړي دا داوا له 99 ناجتن د دې چې کوم نه نسدي د دې یو کم دیر ګډي دي ولی ناجتن وایتن زما یو ګډه دا د په کور کې یو کم سدي سل ګډي دي او زما سره صرف یو ګډه دا وس هغه راتم نه پری دي ما ته وی دا ګډه به مال راکې. پوه شئ ولی ناجتن وایتن زما د پر یو ګډه دا فقال دما ته ویل دي اکفلنیها ما ذموار کته دی یوی ګډه وعزنی دې زورور شو په ما باندې پر خطاب په خبرو کې چالاک تنو. پوه شئ کنه زې په مخه کړې ما او دغه یو ګډه راتم نه پری دي. پوه شئ یو ګډه راته نه پری. داوود علیه السلام پوه شو چیرې دا سړی خو دا سړی فریادي دی مظلوم دی. پوه شو به
او دا بل څه دی ظالم دی ځکه چې دته سره یو غاډه دا او داغه سره سو دي یو کم سل دي ها و دا یو هم دی غریب ته نه پریږي قال نو فیصله شروع کړه اوس پکار خدا و چې څه کړي د بل داوایو موریدل اصلي مدعی خو هغه دی ها اده خو مطالعه دی ها رمبه بیان څوک مدعی کوي ها مطالعه خو بیا څه کوي جواب دعوت کوش داود علیه السلام هغه داغه د بیان اوریدلو نه بغیر د مطالعه په خبره باندې یقین او صحیح لقد ظلمک بشک د ظلم کړي پتا باندې به سوال ناجتک په غختلو د ګډ استا سره اعلان عاجی چې ملګری کې د ګډو خپل سره ها دا خو د ظلم خبره کړي دا وان کثیر من الخلطاء بشک ډیر د شریکانو بشک ډیر د شریکانو لا يبغي بعضهم على بعض ذاته کوي بعض په بعض باندې ها ډیر شریکان دا چې دیو بل سره څوکي ذاته و ها د دې وجن وي الشرکت عیب کنا الشرکت عیب شریکت ته چا سره مکوې په دکاندارۍ کې ها اپزمکه کې اپ نور معاملو کې ها ځکه شرکت اکثر څه تر چیږي ظلم تر چیږي الا الذين امنوا مگر ظلم نه کوي هغه کسان چې ایمان راوړي او عملو صالحات وقليل ما هم دا خلق ډیر لګ دي دا خلق څه دي ډیر لګ وظن داوود ګمان کو داوود علیه السلام چې امتحان کو مونږه پد باندې داوود علیه السلام پوښتنه او دا خو پرشتي وي ها دا خو پرشتي وي پوښتنه وکړه ها دا خو پرشتي وي او دا انسانان نو ها دغه چې په دیوال باندې راوخت دي د کمې غاړي دی راځي پوښتنه وکړه دا خو زما د پوی د پاره ها دا پرشتي راغلي دي ها چې خیال کړه ها زمانہ څه غلطي شوې ده داغه په وجه باندې دی مال تنبیه را کوي سره کوي ها تنبیه را کوي تو شوې داغه غلطي څه داغه غلطي مال تنبیه را کوي ها نه دې پوښ چې او دا خو څه غیبی आवाज دی او غیبی چې کم دی نو مساله ده بس تخبره د استغفار وکړو در خپلنا را پرې وته الله تعالی ته رکوع کوونکې او رجوع وکړه الله تعالی ته رکوع کې ها خیال بس بخشش کو مونږه دتا ذالک د دې جرم ها دا چې دنه چې کوم غلطي شوی وا په خپل سیاسي سکه په سیاسي مسالو کې ها نو مونږه ته بخشش کو او بشک د د لپاره و ان لو عندنا بشک د د لپاره پنځ زمون باندې ها لذلفا قربت دې زما تر ډېر لوی مرتبه والا دی ها او د د لپاره بهترین انجام دی بهترین څه دی انجام خیال کړه اوس دغه غلطي چې هغه د محسوس کړله او د په سجده باندې پرې وتلو ها توبه ویستله او د غلطي سو ها د دې غلطۍ نشاندهي صدرو سلورو چې کوم دینو مفسرین وکړي په شپه صدرو سلورو تفاسیرو کې ها درې غلطۍ واضح غلطۍ په شپه ایوا هغه اسرائیلی تفسیر دی اسرائیلی تفسیر دی ها هغه دا دی خیال کړه هغه اسرائیلی تفسیر دا دی چې د داوود علیه السلام په لخر کې یو سپایو داغه نوم اوریا او داغه جوان خزاو هغه چرته حضرت داوود علیه السلام ولیدلا نعوذ بالله من ذلک کو شبک ولیدلا او هغه باندې مینش چې مین شو نو دای اراده وکړه چې دا اوریا په دې جنگ کې لګم چې دې په دې جنگ کې مرشي خزبه ماته پاتش خزبه چې ماته پاتشي زبو سره نکاح چونکه دا خبره د پیغمبر د شان سره مناسب نه ده نه ځکه د فرشتو په شکل کې مدعی مداله رااله د انسانانو په شکل کې فرشته مدعی مداله جوړ شولې او دا کې چې په دې شکل باندې داوود علیه السلام تراو خو شو د تنبیه د پاره چې ته تنبیه وشي چې د داوود علیه السلام خپل یو کم سلخ دي
ا د اوریا صدا یو خزه د وسه یو خزه وتم نه پریدي هغه باندې مېن شوی دا قصه چا ده دا قصه اسرائیلی قصه ها دا ټول مفسرین رد کړي پوه شئ په بهرحال ها پته پاتیر کې خو اسرائیلی قصې هم راځي خیال کړه دا یو چې کوم نه دا یو نشان دي دا یو غلطی ده بل غلطی مفسرین ذکر کړي دا چې هغه معقوله غلطی کیږي او خیال کړه لکه هغه دویمه غلطی چې کوم مفسرین ذکر کړی دا هغه دا چې د داوود علیه السلام خپل نظم الاوقات د خپل اوقات تقسیم کړي خو شی به کنه د عبادت اوقات تقسیم کړي لکه د خپل کور خاندان د پاره ها د خپل کور خاندان بنی آدم ته ویلو چې ها په پلان کې غنټه کې به عبادت کې ها په پلان کې بته کې په پلان کې بته کې چې دا سلیدش غنټه تقسیم کړي خیال کراله نو دغه وخت کې د بس کې د په خپل خېلولې کې او خپل دغه لته خیال کراله او دغه پدړې کې سلوي پیدا شوله دغه پدړې کې لوی پیدا شوله چې ګوره ما دا چې بهترین نظم الاوقات مقرر کړی دی چې د زنانو وختونه مم تقسیم کړي دي خپل وختونه مې څه دي دا مم د عبادتو لپاره تقسیم کړي دي خیال کراله او دغه واقعا چې کوم دین سره د پرشتو هغه وتراغله ها داوود علیه السلام پوښتنه چې او هو دا په دې کېس کې ما چې غلطي وکړه دا په واقعا کې ما په خپل نظم الاوقات کې غلطي کړې ده غلطي دا ده چې ما په دې کې لوی پیدا کړ څه پیدا شو ها لوی پیدا داغه د وجنه زما غریب شو ادا فرشته را پچرا ها دې په سجده باندې پریو دا غویم تفسیر دی ها چې هغه څه دی ها چې هغه سجده د څه د وجنه وکړه دغه تکبر او د لوی چې کوم نه پیدا کېدل د وجنه دا دویم تفسیر شو دریم تفسیر هغه دا دی چې د اوریا ها اوریا د یو فوجي سپایو او هغه د یو جنې مطالبه چې کوم د نکاح کړو او د پاسه په حضرت داوود علیه السلام مطالبه وکړه ها دغه د پیغمبر د شان سره مناسب نه و د یو جنې تاسو تا کړی دی ها د نکاح او د پاسه پسې بل راځي هغه وی دا مال را کدل مور کوه زم طالب جان مفوش به کنه مال را پوش به دا د دغه په د پاسه د خطبه د پاسه خطبه چې دا مکروه صدا دا مکروه ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجل خیال کراله چونکه د پیغمبر د شان سره خود مکروهاتو نه اجتناب څه دی ضروری دی د دې وجنا حضرت داوود علیه السلام ته تنبیه رااله په دې واقعې د پرشتو سره دا درې تفسیره دا یو د اسرائیلی تفسیر دی او دا بل تفسیر دا چې دا نظم الاوقات مقرر کړو په دې کې د پدړ کې لوی رااله د دې وجنا دغه چې کوم د پرشتو دا واقعا پیښه شوله او دریم تفسیر دغه دی چې د خطبه د پاتې خطبه کول دا د شان د پیغمبر سره مناسب نه ده ځکه الله تعالی تنبیه راولېږي چې یو کم سل خدي دشته ده نو ته چې کم دینو د اوریا د خدینه دا غي ولې طلب کې دا غي ولې یا داوود اے داوود علیہ السلام انا جعلناک خلیفتا بیشکت مونږه خلیفہ ګرځولې په الارض پزمکه د شام کې فحکم بین الناس فیصله کوا پمیان د خلق کې بلا کې
ولا تتبع الهوى او اتباع مکو د خواهشات خپلو فیضلک عن سبیل الله تاب بلا رکی دلار د الله نه ان الذين يضلون عن سبيل الله هغه کسان چې بلا رشي دلار د الله نه لهم عذاب شدید بما نسوا تدید پر عذاب شدید ده په سبب د دې چې دې ير کړي دي يوم الحساب هغه ورځ د حساب لرا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا دا د نبی علیہ السلام د تسلی د پاره د داوود علیہ السلام واقعا ذکر شولا دا غین ورستو د کفار مذمت الله تعالی ذکر کوي وما خلقنا السماء ندی پیدا کړی موږ د اسمان او د ازمکا او د ما بین د دې باطلا ذالک ظن الذين كفروا دا ګمان د کافرانو دی فویل للذین کفروا من النار هلاکت د کفارو د پاره د وجه د جهنم نه ام نجعل الذين امنوا ایا موږ ګرځو ایمان والا وعملوا الصالحات چې نیک اعمال کړي کل مفسدين پشان د مفسدینو آیا ایمان والا پشان د مفسدینو دي بل ارض پزماګي ام نجعل المتقین آیا موږ ګرځو متقیان کل فجار پشان د فاسقانو کتاب دا قرآن پاک عظیم الشان کتاب دے انزلنا الیک مبارک دا داسې کتاب دی چې برکت والا دی د څه لپاره دا نازل شوی دی لیدبروا چې سوچ وکړي خلق آیاته آیاتونو د دې کې ولې تذکر او چې دین نه نصیحت حاصل کې اولو الالباب خواندان د عقلونو وهبنا لداود سليمان داود علیہ السلام د عظمت نورستو عظمت سليمان علیہ السلام ذکر کوي بخشش کوم داوود علیہ السلام ته سليمان علیہ السلام نعم العبد دام بهترین بندو دا عبد څه دې ته مخصوصو نعم العبد ایوب دی عبد فاعل د نعمه ده او ایوب تسوي مخصوص بالمدح انه اواب بشکدا سليمان علیہ السلام چو لا ایوب نا نعم العبد سليمان نعم العبد سليمان انه اواب بشکدا دې رجوع کوونکې والله تعالی تا الله تسو رجوع کوونکې الله فرمایي ادعو رضا علی باغ وخت چې پیش شو د حضرت سليمان علیہ السلام ته بالعشی په وخت بیګا کې اصوافنات الجیاد هغه اسونه چې په درې وختو باندې ولاړی الجیاد کرا اسونه صافن کم استوي چې د ډېرې مستۍ د وجنا په درې وختو باندې ولاړ یو وخت په اوچته کړي یا د ډېر ستړیوالي د وجنه د ډېر ستړیوالي د وجه د جهاد کې ستړی شوی کنه دا یو وخت پس کې دا اوچته دغه نقشه الله تعالی ته ډېره محبوبه پوه به د اس دغه کیفیت الله ته محبوب دی چې درې خو باندې ولاړ فقال نو فرمایله دا د اسونو د جهاد د هغه اسونه چې کم دین هغه دته د چکلاوي د پاره یا د تربیت لپاره هغه تر وړاندې کړلې شو فقالت اویل چاوي حضرت سليمان عليه السلام اني احببت حب الخير زما من دا د دې من دا اسونو خیر اسونو ته خیر ویلې شي ځکه نبی عليه السلام فرمایي الخيل معقود في نواسيها الخير الخيل معقود في نواسيها الخير د اسونو پتندو کې الله تعالی خیر غورځولې نو کله چې دا اسونه و تر وړاندې شو چې دا په زرګونو باندې اسونه د جهاد د پاره ندو فرمایل اني احببت حب الخير زما مینا دا د مینې د سره زما مینا دا د محبت چې کوم نه د اسونو سره عن ذکر ربي یا ما مینا کړی دا د اسونو سره عن ذکر ربي پدا چال کې چې د غافل شوې مد ذکر طرف پلنا پدا چال کې چې د غافل شوې مد ذکر طرف پل څنګه د مازیګر ټیمو د مانځه وخت
او دا د اسونو لراغه خیال کړه اسونو لراغه او د اسونو په دغه باندې په شکلاوي باندې او دغه په تربيت باندې د مشغوله شو حتی چې د مادیګر مونته نه شو قضا کېدون کې مادیګر مونته نه قضا کېدون کې د ډېر خپش خیال کړه ډېر خپش او الله ته سوال وکړ چې یا الله زما دا منځ ما ته واپس نو الله ته هغه نور چې هغه پریوتو ته نږدې شوی هغه بیا الله تعالی واپس کو دا معجزه و ده چې د سليمان عليه السلام خپل مونږ په صحیح ټیم کې ادا کو بیا نور چې کوم نه پاناش دا لمبه ترجمه ده دا لمبه ترجمه ده پوښی وکړه حتی توارت حتی چې پنا شو د انوار توارت کې د میر ستر راځي انوار ته راځي ښا دا آیات د کې چون کې دوه ترجمې دي خاصو چې به کوي ادواله ترجمې چې کوم دین هغه مفسرین ذکر کړي خیال کړه ادا ترجمه چې دا تاسو ته اوس ما روانه کړی دا د حافظ ابن جرير او د امام رازی رحمت الله علیه د دې چې کوم دینه ترجمه ده پوښی وکړه حتا توارت حتا چې پنا شولو د غنور بالحجاب په پردو کې ردوها د حکم کو چې واپس کې تاسو علیا پما باندې سو پما باندې واپس د ردوها ضمیر یا اسونو تراجه ده آیا د ردوها ضمیر نور تراجه فرشتو ته حکم دی چې اے فرشتو د انور ما ته واپس کې چې د په خپل مونږ ادا کړ آیا د ها ضمیر ستر راځي اسونو فتوفقان د شروع شو مسحن فمسکول سرا پچاپی کول سرا پچاپی کول سرا پوښی وکړه مسح نه مراد څه دی چاپی کول دی صفا کول دی دوړي موړي ټکوهل دی بسوقه په چاپی کولو د دې سره بسوقه په چټونو د دې سره ول بسوقه په پاندو د دې سره ول انا په چټونو د دې سره لکه څنګه چې یو سړی د ستړو خپې چاپی کوي او چټ ولا چاپی کوي دا چې د اسونو خپې او د اسونو چټونه یې سکل چاپی کړل خیال کړه دا تفسیر چا کړی دی دا حافظ ابن جریر او امام رازی رحمت الله علیه خیال کړه او دا عن ذکر ربی یعنی غافل عن ذکر ربی ذکر نه مراد منځ دی منځ او چې په دې حال کې چې غافل شوم د سنا د ذکر طرف پر او چې انا زمانه په څه شو زمانه په مونږ چې کم دینه څه شو قضا کې دوه تنځ دا یو تفسیر دی او دې ترجیح چا ور کړی دا امام رازی رحمت الله علیه دې تفسیر له ترجیح یو بل تفسیر دی هغه دا کوشش وکړه چې عن په معنا دا با سبب یا سره دی یعنی به سبب ذکر ربی خیال کړه به سبب ذکر ربی خیال کړه ما محبت کو د سره د اسونو سره په سبب د سره د ذکر در رب زما سره د ذکر نه مراد جهاد محبت می د اسونو سره د صد پاره وکړه د جهاد د کوشش نه عنی سببیه ده په معنا د با سببیه سره او د ذکر نه مراد څه ده د ذکر نه مراد د جهاد حتا توارت بالحجاب حتا چې پنا شلو دا څه دا اسونه بالحجاب په پردې کې خیال کړه ما د اسونو سره مینه وکړه دا څه د پاره د جهاد د پاره پدې کې اسونه د میدان نڅ شو غایب شو پوښې اسونه د میدان نڅ شو
غایب انما خیال کرا لک ردوها علیا ما اویل دی نوکرانو ته واپس کئ ما ته دا سنا دا ولی چې کم دینه د دې میدان نسو شو غایب واپس کئ ما ته پتو په قمص مسهم بالسوق والعناق نه دې شروع شو په وهلو دغه اسونو سره په پاندو د دې سره په سټونو د دې سره هغه سره قربان کړ دغه اسونه قربان کړل د الله تعالی چې کوم دې د الله تعالی د لوی دا خیال کړه اسونه قربان او ویم دغه وجوه چې دا اسونه قربان کړل او غي چې کوم دې صدقه کړل نو خدای پاک دته هوا مسخره کړ چې دا اسونه قربان کړل چې هغه سامان د جهاد سامان د څو د جهاد نو الله تعالی دته د جهاد د لپاره هواګان مسخر کړ دا دویم تفسیر خیال کړه نو الله جل شانو فرمایي دا دو تفسیر دي او دا ازدا کوي کوشش ولقد فتنا سليمان مونږه په فتنه کې واچولو سليمان عليه السلام لرا دا یو بل شان نزول ته اشاره شان نزول دا ده خیال کړه چې سليمان عليه السلام شان نزول دو دي ښا یو د اسرایلی روایتو مناسب ده او بل هغه د چې هغه بخاری شریف راغسته اسرایلی روایتو مناسب ده چې د سليمان عليه السلام متعلق مشهور ده په تورات کې چې د حکومت چکاو نو حکومت به چې کم دینو دا به د یو غوتای د برکات اکاو د په غوتو باندې سوا یو غوتای هغه شاهي غوتای چې څو پورې هغه غوتای به وانه د حکومت کولای شو ورنه چې حکومت نشو کولای چې ته ابلیس ته موقع ملاو شولا او هغه غوتای د دنه قبضه کړه د چې ته غسل کاوه غوتای چې ته په دیوال باندې خوا شیطان ته موقع ملاو شولا غوتای ته نه وته پوه شو به غوتای ته نه وته ولا او د دغه شان پاتش چې پاتې شو نو بیا شیطان څه شو شیطان په تخت باندې کېناست تخت ځان ورساو غوتای خو ور سره وا ان پیریان چې کوم نه انسانان ټول هغه ومنله چې دا زمونږه سليمان عليه السلام دی شکل خدای بدلولې شي شکل د چا جوړ کو د سليمان عليه السلام غوتای و سره وا یو پاک سليمان عليه السلام ورپسې څنګه بادشاہي شروع کړله سليمان عليه السلام دغه شان پاتش پریشان او خفغان کې پاتش چې یا خدای بادشاہي را نه لاړه پدې کې دا دغه ابلیس نه هغه غوتای چرته چې کوم نه بیا الله تعالی واپس کړل چاته سليمان عليه السلام پوه شئ او چې کله وته واپس کړل بادشاہي وته واپس ولا خیال کړه کنه نو سليمان عليه السلام بیا بادشاہ دا یو د اسرائیلی روایت خیال کړه او دا د دروغ اگر کدا تفسیر ابن کثیر دا لیکل دی چې سليمان عليه السلام ته بیا بادشاہي میلاو شو چې کله وته غوتای میلاو شو خیال کړه خدا اسرائیلی روایت دا قوی نه ده کوشش وکړه بل قوی روایت هغه چې امام بخاری نقل کړي هغه دا دی چې حضرت سليمان عليه السلام دا اراده وکړه چې نن بزه د ټولو بیبيانو سره سل بیبيان وي د پلاری او کم سلوي او د سوي سل بیبيان وي او نه سوي وینځي وي نو ټول خځه څو شو ټول خځه ظرف کوشش نه د اراده کړی و چې زه باندې د دې ټولو خځو سره میلاويګم او د ټولو نه بزامن وشي کوشش وکړه د ټولو نه بسوشي زامن بتنه وشي د ګډیو دوه یو سړیو کوشش وکړه هغه د سبا شونټای لازم هغه دی وته وی سړیا ان شاء الله پکې وایا کوشش وکړه وی ان شاء الله ته پکې څه ضرورت ته خودم وکړه کوشش وکړه وی چې سار شو نو پتیاره کې دی روان شو کوشش وکړه وی او خدای ته دا ویلو چې خدای
کاک پراله پوخ کې چاره ته د کندو په سر باندې کېد پوه شو چې دی پاسېدو نو د کندو په سر باندې چې کوم دی نه کاک نو او د کندو هغه سر یې واغسته پوه شو او د سمسۍ چې کوم دی د دغه د تبر په ځای څه واغستله سمسۍ واغسته وایي چې ګزار یې راپرېښوده په تیاره کې څله لرګي له پوه شو که نه شونټۍ له تللی نو سمسۍ ته نه سر ودانګه پوه شو که د پیره بابا په نیکۍ راورسوي کونډۍ تیل مې دله مقرر کړي دي خو ما ته دغه راپېښه کې څه دا تبر راته راپېښ پوه شو که دی به چې ګرځېده اخر دا چې د دغه هغه سرې د سمسۍ هغه سرې بیا موندو وی پیره بابا ما لا تبر موندلې نه دی تا راپسې بیا کونډۍ راوړه پوه شوې او بیا چې راغی ویې راوږې شوی یم نو چې اوس هغه دا ډوډۍ وخورم چې راغی نو په څادر کې څه تړلی و په څادر کې د کندو سر تړلی وایي چې واپس راغی که نه ښځه یې لاوده وه په وره کې چې کوم دی نو ورته چغه کړله وی وا ښځې ور لرې که پوه شوې که نه رالم که خیري پوه شوې که هغې ورته اوس که خیري ووایي چې کوم د تلو وخت دی نو خو نه دی وي پوه شوې که نو سلیمان علیه السلام وی زما به 100 بچي وشي ځکه چې 100 ښځې مې دي او دا به ټول بیا فوج به زما تیار شي په منځ کې چې کوم دی نو انشاءالله یې نه وویلې یو بوټی بچی وله خدای ورک د یوې ښځې نه او نورې ټولې شنډیانې شو خیال کې راغله هغه بچی هغه دته په تخ باندې واچولی شو چا ورته راوړلو ویې صاحب دغه یو بچی دې شوی دی هغه هم بوټی ده پوه شوې که نه دی چې کوم دی نو دغه وخت کې دغه وکړو سپیمانه په دې خپل کردار باندې څه شو سپیمانه شو او سجدې له لاړ شو نو الله فرمایي ولقد فتنا سلیمان بېشکه مونږ امتحان وکړو په سلیمان علیه السلام باندې والقینا علی کرسیه او مونږ وغورځاو په کرسۍ د باندې جسدن یو جوسه په دغه لنبي تفسیر چې کوم اسرائیلي تفسیر دی د جسد نه مراد شیطان شو او ثم انا بیا مونږ ته رجوع وکړله مونږ ته توبه یې ویستله د دې خپل سنه د دې خپلې فتنې دا لنبي تفسیر او دویم تفسیر دا دی چې د جسد نه مراد ولد ناقص دی څه دی ولد ناقص ولد ضعیف قال رب اغفر لي نو فرمایل حضرت سلیمان علیه السلام رب اغفر لي اے رب زما ما ته بخشش وکړي وهب لي ملکا ما ته بخشش وکړي د یو حکومت دا چې حکومت را لراکړي لا ينبغي لاحد من بعدي چې نه مناسب دی چا د پاره وروسته زمانه بغیر دا د چا د پاره مناسب مانا ملک عظیم را لراکړي انک انت الوهاب بشکته بخشش کوونکې فسخرنا له الريح مسخر کده د پاره بادونه مسخر کړل تجری بامره چروان بو په امر د باندې روخه ان په نرمۍ سره بادونه به ډیر تیز نو په نرمۍ سره حيث اصحاب چرته چې بده روانو وشیاطین مسخر کړ الله تعالی دې دته شیطانان مراد نه پیریان او جنات کل بنا ان هر کاریګر هغه شیطانان بسو کاریګر بو غواص او غپون کی په دریاب کې کاریګری به کوله درانه آبادی به جوړول او د دریاب نه به جواهرات راځتل واخرینا او نور مونږ ته مسخر کړیو نور فوجونه مونږ ته مسخر کړیو مقرنینا چاغه په تړلې شو په لاس باندې په زنجیرونه کې ځنې شیطانان بداسو چې په زنجیرونه کې به تړلې شو خیال کړه چې ددن سرکشونی دا بادشاہي چې کوم دا عطا اونا دا ورکړه زمونږ دی دا بادشاہي د سليمان عليه السلام دا زمونږ عطویه وا فمنون ازما پیغمبره فمنون احسان کوا په دې خپل بادشاہي کې د چا سره د رعیت سره یعنی دا عطویات ولا ورکوا او امسه کیا مور کو استا خپل اختیار دی که چاله څه شی ورکې نو هم اکنه ورکې هم بغیر حساب دا
دا ورکړه دې مونږه کړې وه دته بغیر د حساب نه وان له عندنا بېشکه د ده دپاره په نزد زموږ باندې لزلفا څه قربتو او مرتبه وه وحسن مآب او بهترین انجام د ده دپاره څه بهترین انجام